چې په ګراوند باندې دلته څوکي او کار کوي محنت کوي پکار چې هغوی ته ټکټ هم میلاو شي چا ته ټکټ میلاو شي موږ به د هغوی سره کلک ودرېږو او دې ځل به انشاءالله آزاد والا الیکشن شي هېڅ چاته به ووټ نه میلاویږي دا زموږ یقین دی چې دې ځل به بیا انشاءالله زموږ پی کې سول هم کلیر دی دې کې هم څه شک نه چېرې زاهد خان شکریا ادا کوو چې هغه دغه کړې ده دا خبره خو بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ستاسو هم ډېر زیات مشکور یم شکریا ستاسو ادا کوم زما خو چې کوم ملګري راغلي دي نن د اختر درېیمه ورځ ده د اوله ورځ نه د ټول ملګرو د میدان بلامبټ زموږ د تې ملګري هم پکې راغلي دي ډېر ملګري د جندول هم ټول د مونډه تحصیل ثمرباغ تحصیل د دوی هم زیاته شکریا ادا کوم او ټولو ته مبارکبادي ټول چې څومره زموږ مسلمانانو دي په ټوله دنیا کې هغوی ته د اختر مبارکبادي هم وایم ورشي زړونو ته هم مبارکبادي وایو ځکه چې زموږ نه لرې هم دي او په زرګونو خلک چې دی نو هغه ورشي دي زموږ او په دې وخت کې ورته دا پیغام ورکوو چې زموږ اختر چې دی نو هغه د دې لپاره دی چې موږ ټول مسلمانان په دې باندې سوچ وکړو چې موږ روژه نیولې ده او دا روژه چې موږ باندې فرض شوې ده د دې نه پس بیا فطرانه چې ده دا ولې بیا الله تعالی واجب وګرځوله په خلکو باندې د دې غریبو خلکو سره د امداد کولو لپاره دا ده او د هغې نه مخکې چې وي ته کله روژه ونیسې نو ستا سره به احساس هم پیدا شي چې لوږه څه شی دی تنده څه شی دی نو په خلکو باندې نن د هر څه تېرېږي او په دې ملک کې ډېره سخته ګراني ده زه سیاسي طوره خبره نه کوم په دې ملک کې ګراني شته هغه به ټول موږ منو د هغې په وجه باندې خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی که موږ څومره د چا سره د پیسو وس د چا کېږي خپله ګاونډیان داسې وګورئ چې هغوی ته موږ دا پیسې په څه نه څه شکل کې لږ لږ ورسوو خو چې د هغوی هغه مسلې پې حل شي او د هغوی په وخت تېر شي د حکومت د اوسني حکومت ورسره زموږ د نورو ټولو چې کوم چارواکي خبره او زموږ هغه خلک دی چې د هغوی سره اختیار ورسره دی د هغوی سوچ دا دی چې الیکشن په دې ملک کې ونشي او یو ټیکنوکریټ ګورنمنټ داسې راشي چې هغه 2 کاله 3 کاله پاتې شي او که هغه هر څه چې کوي که ګراني راځي او که هر څه راځي که د عمل تباه کېږي او که پاتې کېږي خو د هغوی یو خپل سوچ دی او په هغه سوچ باندې دی د ملک دغه شان پاتې په دې کې د الیکشن بالکل نه کېږي او هغه ورسره زمونږ پی ډي ایم چې دی دا څومره پارټۍ چې دي نو هغه ورسره ملګري دي بل ورځ همدغه شان یو دغه چې و نو په یو پروګرام کې ځینې ملګري ناست وو او د هغوی هم دا تجزیه وه چې یاره هغوی ځکه الیکشن ته ځي نه چې هغوی ویني چې یاره موږ خو به الیکشن بیلو نو د دې وجې نه دغه ټولې پارټۍ چې څومره دي ما سوا د پی ټي آی نه هغوی غواړي نه چې الیکشن ته لاړ شي تاسو به اوس ګورئ څوک په پنجاب کې دا خبره کوي چې یاره غنم دارې پاخه دي اوس پلو کېږي بیا به د هغې نه پس وایي چې یاره اوس خو به شورې نالو دا به کوو بیا به د هغې نه پس وایي چې یاره جوار به هم کرلی کېږي بیا به د پنبې نمبري بیا به د بل څه ټول به هغه دغه شروع کېږي دغه هم یو د ټول نه غټې بانې دي او چې دغه د دې وجې نه به دغه هم بانې دي دا هم بانه ده چې یاره تاسو نن موږ ښه په قلاره ناست یو په دې ملک کې لاین ډاډر سچویشن چې دی هغه داسې دی چې الیکشن پکې نشي کېدی او موږ سیکیورټي چې ده نو هغه نشو ورکولی نو نن موږ دلته ناست یو زموږ سره خو دی چا تقریبا پر ټول پاکستان کې امن و امان دی خیر خیریت دی خو هغوی ورته دا نه ګڼي چې ګڼې دلته خیر خیریت دی امن و امان دی د دې نه علاوه د هغوی دا هم سوچ دی چې یاره که په دې ملک کې نن الیکشن کېږي نو عمران خان صاحب چې راشي 2/3 میجارټي نه به زیات راځي او په دې ملک کې به بیا د هغه شان د قانون او د آیین کې به دومره تبدیلیان راځي په 2/3 میجارټي کې به بیا ترامیم داسې کېږي چې انشاءالله هغه به بیا یو ډېر مؤثري را روان وخت لپاره د امپلیمنټیشن نن سبا که قانون شته خو امپلیمنټیشن نشته د هغې دپاره به طریقې کار هم وي انشاءالله د سپریم کورټ ته زمونږ خبره نظر دی په هغوی باندې چې په 27 تاریخ باندې کومه فیصله کوي نو به ډېره ښه فیصله انشاءالله د دې قوم د ملک لپاره وي د ټولو نه هم خبر دی چې نن خان صاحب تاسو وکتل چې په پنجاب کې هغوی انټرویو وکړه او دا له ټول نه ښه خبره وه چې خان صاحب په 2018 کې هم دا خبره کړې وه خو هغه شان سر ته نه ورسېدلې ولې چې بیا کله الیکشن نږدې و نو بیا هغه نه شوه کېدی پکې انټرویو د دې وجې نه اوس دې ځل هغوی ښه په وخت باندې په پنجاب کې انټرویو وکړه او دې ځل ووټ چې دی نو هغه د پی ټي آی دی د خان صاحب دی
هغه الیکټیبلز والا خبر هم نشته دی او دلته هم زمونږ ان شاء الله تعالی دا یقین دی چې خان صاحب به په خپل انټرویو هم کوي ورسره به هغه ورکران کوم ورکران چې دلته کې بیکګراونډ باندې کار کوي بنیادي خبره دغه ده زما خپل موقع په هغوی ته چې کله وړاندې کړی دی دا مې ورته ویلي دي چې بیکګراونډ باندې دلته څوکي او کار کوي محنت کوي پکار چې هغوی ته ټکټ هم میلاو شي یو کال مخکې الیکشن شوی دی بلدیاتي او تاسو ګورئ نو هغوی د سمرباغ سیټ چې دی دا که ګټلی دی دا یو سیټ د دې نه علاوه د هغوی سره بل سیټ نشته په تحصیل کې تحصیل سمرباغ د دغه ده د بلدیاتي الیکشن اوس دغه څنګه ګټلی دی 20,000 ووټ موږ اخیستی دی یا 21,000 ووټ موږ اخیستی دی او هغوی 12,000 اخیستی پی ټي آی به پی ټي آی له شکست ورکوي دا خان صاحب په 2012 کې ویلي که هغسې دې ځل زمونږ ملګري چې دي نو هغوی دا فیصله کړې ده چې انشاءالله چا ته ټکټ میلاو شي موږ به د هغوی سره کلک ودرېږو او دې ځل به انشاءالله آزاد والا الیکشن چې هېڅ چا ته به ووټ نه میلاویږي دا زمونږ یقین دی چې دې ځل به بیا انشاءالله زمونږ پی کې سول هم کلیر دی دې کې هم څه شک نشته مونږ خو د ټول نه د خلکو مسلې چې وین دا اوس هم په دې بجلی کې ټول سیاست کېږي مونږ په سیاست نم کړی دی کله چې زاهد خان ګیس راوسته مونږ دا مونږ اوس هم زه دا د دې ټولو هر وخت دا خبره کوم مونږ چې زاهد خان شکریا ادا کوو چې هغه دغه کړې ده دا خبره خو د دې نه پس هغه دام کړی و چې تاسو له به ګیس زه در کوم کریکشن بالا اخلئ چې تاسو ته زمونږ سره جنډه دغه کوي دا وخېجوئ په پارټۍ کې شامل شي د هغې نه پس به تاسو درکوو اوس په دې وخت کې زمونږ ګریډ هم جوړ کړی دی خو دا خبره مو سنده کړې چې یاره ګریډ هم جوړ کړو نو ټول جندول دا خلک به ګورئ خامخا موږ له ووټ راکوي ځکه چې موږ له ګریډ جوړ کړی که څوک یې ویني او پوهه خلک یي به خامخا دې ته ګوري چې یاره ګریډ جوړول چې آسان کار نه دی او دا دوی جوړ کړی دی په کار چې په دې باندې دا وکړي 2 ګریډ سټیشنې جوړې شوي دي دې نه علاوه تاسو به کتلي 200 نه زیات زمونږ ټرانسفارمر یې راغلي دي په زرګونو زموږ ستنې راغلي دي دا موږ د بجلۍ په مد کې کار کړی دی او اوس دا یو فیډر چې دی زموږ مسکیني ته روان دی چې د دې سره به زمونږ په دې ځای کې دا مسله چې ده دا به محل شي چې دا کم د نمبر والا قصه وه په دې به چې مونږ خو اوس مونږ ستنې شروع کړي دي نو که تاسو کتلي نو چا کږې کړي هم دي ورسره نو دا ولې چې وایي د شپې پسې هغوی راځي او پړي ورته ورار ته زور کوي وایي دا چې دا سر ته ونه رسي نو که د دغه ټولو خلکو د مخالفینو دا سوچي چې دا کریډټ مونږ اخلو ګنې او یا که فرض کا دا د بجلۍ کار نو دا خو به یو ورځ دوه به تاسو ستنې کږې کوي یا به څه وکړي خو میاشت پس به دا انشاءالله سر ته رسېدلي یا 2 میاشتې پس به سر ته رسېدلي او دغه فیډر باندې او دغه نمبر به ختم انشاءالله نو د هغې نه پس زموږ نور هم داسې دغه شته دی چې آینده لپاره زمونږ دلته کې د نادره دا دغه چې دی په مونډه کې دغه ډېره اهمه خبره وه دلته کې به ډېر زیات تاسو به ټوله ورځ صحابیان چې څومره وو نو هغوی به ټول نه زیاته خبره دغه تصویران شیر کول چې څومره ښځې ولاړې دي دلته زنانه به دې دغه کې په سمرباغ په دې نادره کې او دوی ته څومره تکلیف دی ټول ورځ به خلکو دغه خبره کوله نو هغه هم زمونږ حل شوې ده دغه شان په دغه کې په لال قلعه کې چې کوم تقریبا روډونه زمونږ چې وګورو نو د 1.5 ارب پورې خو به مونږ بالکل کار ختم شوی او دا نور چې دي نو دا به انګوینګ چې دي نو دا هم تقریبا د 1 ارب روپو پورې انګوینګ دي زمونږ دیر یونیورسټي چې ده نو هغه انشاءالله نور خو هر څه شوي دي سر ته رسېدلی ده او کار به انشاءالله چې څومره وي دا به زر تر زره چې کله د آینده لپاره کوم حکومت زموږ راځي نو ډېر یونیورسټي به سر ته رسوو انشاءالله زه خو درته وایم چې د دوی دا کوم استادانو برتي چې به کېده که نه نو دوی داسې استادان برتي کړي دي چې هغوی 10م پاس کړی دی او په 3rd ډیویژن کې او دلته برتي کړي دي هېڅ چا دا خبره نه ده کړې چې دا اوس استاد چې دی دا 10م والا استاد لرې کوي یو ځل خان صاحب دا خبره وکړه په میرټ باندې د دوی نه NTS باندې دغه اخلو دا NTS دا ټیسټ یې اخلو چې کله ټیسټ خبره راغله دا ټول استادان هلته لاړه نو هلته احتجاج وکړه هغه ورته ویل چې تاسو په خپله دا وایئ چې زموږ بچي ناقابله استاد سره لاړ شي ویل چې نه ویل زه هم دا نه غواړم چې دا قوم بچي ټول زما دي چې تاسو ته حواله کړم نو د دوی خو دغه حل دی د NP والا د پیپل پارټۍ والا د جماعت اسلامي والا چې په هغه وخت کې نه د میرټ خبره کړې ده ډاکټران یې برتي کړي دي او د هغوی نه باقاعده به پیسې اخیستې دوی چې څوک هم برتي کړي دي نو د هغوی نه دا پیسې اخیستې شوي دي او د څه په نوم دې اخیستې شوي ته چنده ورکړه ته استاد شو نو ته چنده ورکړه جماعت اسلامي له اوس نو هغه چندې د ډاکټر نه اخیستې دي د پیرامیډیکل سټاف والا چې څوک برتي شوي د هغوی نه اخیستې دي
چې څومره خلک د دوی ترانسفر کړی د هغوی نه پیسې اخیستې دي یا علوم چې دی دا اوسنی دا به څه جوړ شوی دی مرکز اسلامي به څه جوړ شوی دا په دغه پیسو جوړېږي او دې ځل ورسره دا د 2018 نه 23 پورې څه اختیار نه و د دې وجې نه زما په خیال چې دې ځل به هغه حالات هم نه و چې کوم به مخکې خرڅونه کول هغه خرڅونو کې ډېر کم هم راغلی